الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة بقرة شروع مخکې ایتونو کې الله رب العزت د لا اکراه فی الدین دین کې زور او جبر نشته په منلو د دین کې او د دې څه مقصد و چې یاره دین کې زور نشته دی نو بیا دا جنگ او قتال جهاد څه دپاره کېږي مطلب څه په عقیدې منلو کې عقیدې کې زور او جبر نشته دی بلکې ظاهر دین باندې زور او جبر دا شته دی ځکه یو سړی وي چې ما ایمان راوړی دی او کلمه وي نو به دغه بیا د دې زه کې پټه خبره شوه مزمره شوله نو دې باندې بیا نور زور نشي کولی او بل د طاغوت ذکر او بیان یې کړی و چې دا طاغوت څه ته ویلی شي او څوک د الله تعالی د قرآن کریم باندې صحیح روان شول نو دې ته بیا الله رب العزت غروی وسکا ورته ویلي دي او دې نه بیا جدا کېدل نشته لانفصام لها او د نن ایتونو کې الله رب العزت دوستانه خیج دا دوستانه په دوه قسمو باندې دي یو هغه خلک چې د الله تعالی ملګري وي نو هغه خلک الله تعالی یخرجهم من الظلمات الى النور دغه د تیارونه راوباسي رڼا طرف ته نور طرف ته یعنی ګمراهي نه هدایت طرف ته راولي او دویم والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت هغه خلک چې هغه د طاغوت ملګري وي د شیطان ملګري وي بیا برابره خبره چې دا شیطان انسي وي او که جني وي دا شیطان د جناتو نه وي او که د انسانانو نه وي خو دوی بیا دغه نور یعنی رڼا هدایت طرف نه بوځي او ګمراهي طرف ته داسې کې یو سړی ذهن کې دغه اعتراض راپیدا کېږي چې یاره دا کوم خلک مؤمنان دي نو داسې کې څرنګه دې باره کې ذکر شوی دی چې دا خلک الله رب العزت ملګري دي او یخرجهم من الظلمات الى النور تیارې نه دې رڼا طرف ته راولي حالانکه مسلمان سره خو وي په رڼا کې مطلب دیندار وي مؤمن ایمان راوړی وي نو دې مطلب دا دی چې الله رب العزت د دوی علیه حفاظت وکړي په اندي دین باندې او د دین باندې استقامت او تناسي کې او په دین باندې برقرار او مؤمنین برقرار په خپل ځای باندې پاتې کړي او پاتې راول دا کافر خلک نو دا الله رب العزت دوی په همدې څه تیارې کې وي نو د تیارو کې د دوی له کوم ملګري دي که هدایت باندې وي نو مرتدي کړي او ګمراه کړي یعنی هدایت طرف نه ایمان طرف نه دوی وباسي او ګمراه کړي کافر کړي او بل دې کې دا ترون سړي ذهن ته راځي چې یاره کلام دغه خلک چې هغه یهود او نصارا کافر خلک وي نو هغه خو باندې کفر کې وي نو هغه به څرنګه دي تیارو کې وي او نور نه به څرنګه راوباسي چې سړی مطلب ګمراه وي نو ګمراهي نه هغه څرنګه راوباسي بیا بل طرف ته نو اصل کې دا خبره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې چې کلام کوم مشوم پیدا کېږي هغه فطرتي چې وي هغه په دین اسلام باندې وي خو بیا دې له مور کار نصارا وي یهود وي یا مجوس وي نو هغوی بیا خپل دین طرف ته واړوي لکه حدیث کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي كل مولود يولد على فطرة أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه بیا بعد کې بس گمراه کی یا دا چې دا کافر سړی په کفر کې وي نو دې باندې مهر ولګي په دې کفر باندې برقرار د پاتې کی نو بیا د الله رب العزت دې د توفیق د دین او د ایمان او توفیق نه ورکوي او دې ګمراهي کی او په دې باندې بیا دې را ختمه شي او مړ شي په بې ایمان لور شي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور دارا تعالی ملګری دا او خلکو دې چې هغه ایمان راوړی دی دوی راوباسي د تیارو نه رڼا طرف ته مطلب دوی راولي هدایت طرف ته یا کدا مؤمنان په هدایت باندې وي نو دوی ته استقامت ورکړي په دې دین باندې برقرار پاتې شي مؤمنین خلک
والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت هغه خلک چې هغه د شیطانانو ملګري وي بیا شیطان برابره خبره دی د انسانانو نه وي او که د جناتو نه وي نو دوی راوباسي د ایمان نه یخرجونهم من النور راوباسي د رڼا نه مطلب مؤمنانو نه خلکو نه ایمان وباسي گمراهی کې الی الظلمات تیارو طرف ته مطلب گمراهی کې دغو خلکو بیا انجام بڅوي اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا خلق ملګری دوه دي او دوی به همیشه په دې کې وي